هغې زه یو زوړ کور ته راوستم، نو هغې زه په یو کرسۍ پسې وتړلم او هغې پسې تړلم. نو هغې نه بعد چې دی دغه دا لاس او بالکل دا لاس ما په کرسۍ په هغه زور باندې ډېر کوشش وکړ چې زه د دې نه ځان خلاص کړم، خو مطلب هغې نه بعد پرېنښود. په مردان روډ باندې را روان وم، نو چې سړک سایډ نه زه ډېره سایډ باندې وم، نو په دغه شانتې یو ګاډي صرف راغی او هغې زما په دې سایډ باندې هغې داسې نیغ راغلی، نو زما دا یو لاس چې دی هغه د ګاډي سره ټکراو شو او هغې له ګاډي هغه سایډ باندې چې دی زما سر راغی. هغې نه بعد زه په ځان باندې پوه نه شوم، صرف د ګاډي نه دوه جینکۍ بالکل ینګ ایج والا راکوز شوې او هغې زه ځان سره په هغه ګاډي کې کېنولم، خو بالکل زه په ځان باندې هغه دوران کې پوه نه شوم چې هغې روان شو. نو ګاډي ریورس کېدو باندې زما ماینډ کې صرف دا سو چې مطلب مونږ ځو اوس ډي ایچ کو ته، مطلب دوی ما هاسپټل ته بوځي. زه هغې نه بعد په ځان نیم پوه شوې چې کله زه بس بالکل په خوش کې دغه شوم، نو چې ما وکتل نو د یو غیر علاقې مطلب بالکل د یو شاړ ځای چې دی هاسپټل او زه په هغې کې پرته وم. د هغې نه بعد هغې ما ته داسې د دغه انجکشن ولګولې، دوه اوور ایج والا ښځې پکې وې، هغې ما ته 2 انجکشنې ولګولې. هغې نه بعد چې دی زه کله هغې سره ما ډېره خبره ونه شوې چې د هغې نه بعد زه کله دغه شوم، نو د هغې زه په زور باندې را روانه کړم او یو شال شانته کور و هغې ته په زور را دننه کولم. هغه دوران کې زه خو لکه بالکل په هغه دوران کې زه هم هوش کې نه وم، هغې زه په زور را روانه کړم. هغې سره ما خپل ډېر کوشش وکړ د ځان خلاصولو، خو لکه مطلب هغې زه پرې نه ښودم چې هغې زه یو زوړ کور ته راوستم، نو هغې زه په یو کرسۍ پسې وتړلم او هغې پسې تړلم. نو هغې نه بعد چې دی دغه دا لاس او بالکل دا لاس ما په کرسۍ په هغه زور باندې ډېر کوشش وکړ چې زه د دې نه ځان خلاص کړم، خو مطلب هغې نه بعد پرې نه ښودم په هغې باندې. بیا ټوله شپه تېره ماینډ کار کوو نه، خو ما خپل کوشش شروع کړو او ما خپل ځان خلاصول د هغه ځای نه. دا پلاستیک هغه دوران کې چې هغې ته ما کتل نو هغه پړی ډېر زیات کلک او ما ته هغه داسې لګي چې هغه بالکل د پلاستیک پړ و، ځکه چې زما لاسونه هغه دوران کې هغې ډېر زیات وسوځول. او دې دوران کې دا څومره وخت تړلې په کورسۍ؟ جی کورسۍ باندې څومره وخت تړلې؟ کورسۍ باندې ټوله شپه. نو بیا د سهار سهار هغې هماغه روم کې چې زه کوم هغه شال شانتې هغې کې چې دی ما سره یو اوور ایج والا ډېره ضعیف بوډۍ ناسته وه، هغې بس صرف ناسته وه. هغې ما نه ډېر تپوسونه وکړل چې کوم ځای نه هغه ځای نه. ما ټول هغې ته دغه هلو وی چې زه دې ځای نه راتلم، دغه شانې زما اکسیډنټ وشو، زه دې دلته په زور باندې راوستم او زه خو دوی نه پېژنم. هماغه دوران کې هماغه بوډۍ ما ته بس ډېر دغه وکړو، ما ورته ویم چې ما پرېږدی، خو لکه ښځې بیا هغه چې زه یې راوستم هغې نه بعد ښځې ما ونه لیدې. دې کې هماغه دوران کې چې سهار تر ډېر ټایم و چې ما بوډۍ ته ډېر زیات منت وکړو چې ما دې ځای نه پرېږدی، خو هغې زه نه پرېښودم. یو دوران کې بس هغې زړه له بس راغلي، هغې ما ته کړکۍ صرف کلو کړه، ما ته ویې بچې په دې کې تللی شي، چې هغې ما ته کړکۍ کلو کړه نو بهر بالکل تیاره وه، خو هغې ته ما په هغه دوران کې وویل چې او زه په دې کې تللی شم. هغې زه هغې کې پرې نه ښودم، ویې نه ویې دلته تیاره دی، ویې ته لا نه شې تللی. چې بالکل د هغې نه یو لږ شان ټایم بعد چې اذانونه شروع شو، اذانونه هر څه ختم شو، د هغې نه ډېر ټایم بعد بس هغې ما ته وویل اوس ویې ته تللی شي، ویې ځکه ویې چې مطلب اوس د ستا د تلو لاره سمه شوه، تا ته به هر څه دغه کېږي. زه چې کله هغې را پرېښودم ما خو ټایم نه دی کتلی، حالانکې ما سره خو هلته داسې نه و چې ما هغې کوم دوران کې سکول دپاره راپاسو او بالکل هغه لمونځ قضا کېدو والا ټایم وي، هماغه دوران کې مونږ زه هلته نه را روانه شوم چې بالکل د نور دغه هر څه لا پته هم نه لګېده. تا ته هغه لار یاد دي چې په کومو لارو ته بیا سهار جی بالکل هغه ما ته ټولې یادې دي. دا کومه علاقه وه؟ ما ته د هغه ځای نیمز نه راځي، خو چې زه په هغې باندې راتلم نو هم په بالکل لومړني لږ شان کورونو د هغې نه راووتم، بالکل بیا مقبره وه، په هغه مقبرې په درمیان کې لاره وه، مطلب سړک شانتې تلو هماغه کچه شان لاره وه، سایډ باندې هم قبرونه، په بل سایډ باندې هم قبرونه او د ټول نه زیاته لاره چې ده هغه د مقبرې وه. او دا ته پته چې دونه ته پته لګي چې نوښار روډ و یا د مردان روډ باندې چې ما ښه ډېر مزل وکړو، ښه په مقبرې باندې مې ووتم، بیا نورې شاړې مې په هغې باندې لکه د ټول نه زیات مزل چې دی ما په هغه شاړو باندې کړو چې هغې نه زه راووتم کله، نو هلته زه په بره دغه باندې راوختم په چړې باندې چې لږ شان ما مزل کړو، بس صرف یې هلته لیکلو په هغه یو بورډ باندې چې 410 روډ، نو زما داسې و چې مطلب دا نوښار روډ باندې دا لار تللې ده. او چې کله زه هغه ځای نه ښه ډېر مزل ما ډېر وکړو چې زه کله شمال زمارکي ته راورسېدم نو زما بس داسې دومره راته پته ولګېده چې مطلب دا اوس غني خان روډ دی. صحیح، ټیک ده، ټیک ده. دا ټوله لار تا پیدل والې دا ده او ټول څه ټیم ته کور ته بیا راورسېدې؟ زه چې کله کور ته راورسېدم داسې 11 پهله چې دی زه رالم شمال مارکي نه دې خوا بالکل راوړېدم، بس هغې نه بعد زه نه شوم راتلی. هغې نه بعد بس رکشو والا روان و، خو زما دومره یقین پیدا شو چې دا اوس زموږ علاقه ده، زه په دې کې اوس راتلی شم.
نو صرف یو رکشې والا ودرېدو چې زه هغې ته هغې زه کېنولم نو هغې ته ما پیله وی چې لکه تاسو خپل موبایل ما ته لږ راکړئ زه سره ورور ته د کال کوم. نو رکشې والا وی چې ما سره موبایل نشته او ما سره چې دا څوک راختلي دي نو ښځه وه هغې وی چې ما زه موبایل نه یوز کوم. بس هغې ته ما سره ووایي چې دلته زما اتفاق سټیبلایزر والا چې کوم دوکان دی هغه زما د روډ دی ما صرف هلته ودروئ. زه هلته ودرېدلم زه سایډ ته ودرېدم ما صرف ورور ته په ماشوم باندې سوال جواب وکړو ویم دې دوکان کې زما ورور د هغې ته ویې راشئ چې زما ورور راغی هغه زما حالات ته وکتل بس هغې نه بعد زه بیا ورور خپله باندې کور ته راغلم.